بسم الله الرحمن الرحيم طهورية ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الإمام شوکانی رحمه الله کتاب من شروع کړو، کتاب نیل الاوطار، چې پدې کې مخکې حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه ذکر شو، چې هغه حدیث پدې باب کې اولنې حدیث او باغی کې د سمندر د اوبو پاکواله بیان شو. د دې ځاینا بل عنوان ذکر کړي طهوریت ما نبع من بین اصابعه صلی الله علیه وسلم، پاکواله دا اوبو چې هغه وتلی وي په منځ د ګوتو د نبی صلی الله علیه وسلم کې، چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه. په دې باب کې دا حدیث ذکر کړي انس بن مالك رضي الله عنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه، انس بن مالك رضي الله عنه روایت دے، قال دے فرمائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالی دلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحانت او حال دادے چی یقینا ٹیم شویو او وقت راغلیو صلاة العصر د مانزه د مازیگر، مطلب دارے چی د مازیگر د مانزه ٹیم شو. فالتمس الناسو، پس تالاشو کو خلقو یعنی صحابہ کرام الوضوء دوبو داو داس فلم یجدو، پس دی بیان مندلی دوبو ورتمیلاو نشویلی. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، پس راوڑو لیشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا لوخی چی پاغی سرا اوبداو، پاغی که اوبداو دسوی پاغی سرا او دس کیگی. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، ودغا لوخ کی خپل لاس، وَأَمَرَ النَّاسَ او حکم یوکو خلقتا ان یتوضعو منه چی دیو دسو کی دغلوخنا. فرأیت الماء، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پس ما اولی دلی اوبا ینبعو چی بیدلی من تحت اصابعی لاندی دگتو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، حتی تراغی پوری توضعو چی دیو دسو کو دا طولو صحابہ کرامو من عند آخرهم دو آخر دوینا، مطلب دار اول دا صحابہ کرامو نواہلا تر آخر پوری چی سمرا کسانو اور طولو کسانو پا دغو بو بانی او دسو.
متفق علیه اتفاق کړی شوی دی په صحت د حدیث باندې د امام ابن تیمیه رحمه الله د نیکه په نسبت باندې په کتاب چې چا لیکلی دی متفق علیه هغه روایت ته ویل کیږي چې هغه امام بخاری او مسلم او دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمهم الله نقل کړي ومتفق على مثل معناه او اتفاق کړی شوی دی په مثل د معنا د دې باندې جواب کوم حدیث کی معنا ذکر شوی دی من حدیث جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د حدیث د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نا چې دا مخکره روایت دام صحیح دی او دا بلوم صحیح دی صحیحا لفظ حدیث جابر الفاظ حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ هغه دی وضع يده صلى الله عليه وسلم کی خود خپل لاس نبی صلی الله علیه وسلم فی الرکوتی پدالوحی کی پلوحی دو ابو کی فجعل الماء پس شروع شلی ابو یسورو چی جوشی و بین اصابعه پمید گتو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامثال العیونی پشانت د چینو فشربنا و توضعنا پس منگ داغین ابوس کلی او مگا داغین او دسو مکو قلتو ماوی دانس رضی اللہ عنہ شاگردوی چه ماوی کم کنتم سمروی تاسو دا تاسو 1400 کو دا اوبونا تاسو سمر کسان وی قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل لو کننا 100,000 لکفانا کچر منگا 100,000 کسانوے نخام خطاوبو منگل پارا کافی شوے قال انس رضی اللہ عنہ فرمائی کننا 15 منگا 1500 کسانو خوک بالفرض منگا 100,000 کسانو موے نداوبو منگل پارا کافی شوے دا ډیر اوچته معجزه وا د نبی صلی الله علیه وسلم قولو وینا د انس رضی الله عنه په دا روایت کې چې وحانت لفظ راغلی دی نو وحانت کې دا وو حال د پاره دی وو حالی دی الواو للحال وو حال د پاره دی او دلته کې قد مقدر دی په تقدیر د قد سره دی وحانت معنا وقد حانت حال داري چې یقینا وقت راغی ټیم شو بیا قوله وینا دا په دغه حدیث کې الوضو راغلی دی وضو په فتح د واو سره دلته کې مراد د دینا ای الماء الذي يتوضا به هغه وبدي چې پاغه سره اودس کیږي قوله وینا دا په دغه روایت کې فاوتیا نو اوتیا دا په ضمه د حمزه سره دی على البناء للمفعول په بنا د مفعول باندې چې دا مبني للمفعول له صيغه د مجهول ده وقد بين البخاري في روايه او یقینا بیان کړی دی امام بخاری رحمه الله په یو روایت کې چې دا روایت امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی ان ذلك كان بالزوراء یقینا دا خبره دا واقعه چې ودا په زورا مقام کې واقع شوی و دا زورا څه شی دی وهي سوق بالمدینه دا یو بازار دی په مدینه کې وقولو او وینا دا بوضوئن په دې روایت کې دویم نمبر د وضو لفظ ذکر شوی دی دا په فتحې د واو سره دی وضو و ايضا
او دغه رنګي بإناء فيه ماء چې د تراوړل شو یو لوخه چې پاره کې اوبه وي ليتوضأ بيد لپاره چې نبی صلی الله علیه وسلم پاره سره ودسو ایزن مطلب دار چې دلته یو لوخه ورته راوړل شو او په لوخه کې اوبه وي نو ما يتوضأ به هغه چې پاره سره ودس کیږي نو پدې کې اوبه وي پاره سره ودس کېده ووقع في رواية للبخاري او واقع شي دی په یو روایت د امام بخاری رحمه الله کې باقي کې دا سړي فجاء رجل فسراولو یو سړي بقدهن یو پیاله یو لو خیراول فی باقي کې ماون يسير لغوند یوبوي فسوغرا پس دغه لوخه وړو کې ان يبسط فی چې خوري کړي وي باقي کې نبی صلی الله علیه وسلم کفو اللاس فضم اصابعه بسرا ټولی کی نبی صلی الله علیه وسلم خپل ګوتی او بیا پدې کې داخلي کړي قولو ونادد چې پدې روایت کې داری یمبو دا په فتحې د اول سره ده یمبو یا باندې فتحه ده وضم الموحده او په ضمید با سره ده یمبو ويجوز كسرها وجائز كسر ذي ينبع وفتحها وفتح ذي ينبع رواله لغت جائز قاله في الفتح دا خبر کړي د امام ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی قوله وینادد حتى تراغ پوری توضو چې دوی او دسو کو من عند آخرهم دا آخر د دوینا قال الکرمانی کرمانی فرمایلی دی په تشریح دغه حدیث کې چې کرمانی شرح لیکل په بخاری حتی پدې کې دا حتی چراغله دا تدریج د پر راغله او من لپاره د بیان دی نو معنا بس شي د عبارت اے توضؤ الناس خلق او دسو کو ترتیب پوری 1400 کا الذين خلقوا عند اخرهم چاغد اخر د دوی سره یعنی ټول خلق بدی بنی او دسو وهو کنایه عن جميعهم دا کنایه د ټول د دوی نه ټول او دسو کو او عند بمانه د فی سره ده په دې روایت کې دا عند چراغ له بمانه د فی سره حتا ترتیب پوری توضؤ چې دوی او دسو کو من عند آخرهم من فی آخرهم نو دا عند په معنا د فی سره ځکه عند اگر چې ظرفیت د پاره راځي خاص ظرفیت د پاره لكن المبالغه لیکن مبالغه تقتضی دا تقاضا کی ان تكون چشی د پاره د مطلق ظرفیت د پاره راشي خاص ظرفیت د پاره رانی شل تک فكأنه قال گویا کہ انس رضی اللہ عنہ فرمائی الذين هم في آخرهم تردی پوری 1400 کا خلق چاغت دی په اخر کې وو وقال التيمي او تیمی فرمایلی دی المعنى معنی دا چې توضؤ القوم او دسو کو دا قوم حتا تردی پوری وصلت النوبه الى الاخر چور سید نمبر اخر پوری وقال النووي امام نووي رحمه الله فرمائی من هنا بمانه الى دلته دا من چې په معنی د الى سره ده په دا روایت کې او دا یو لغت ده وتعقبه الكرماني او پدی باندې اعتراض کړی دی امام کرمانی رحمه الله یا شاذ ده چې دا لغت شاذ ده چې دا من په معنی د الى سره شنو دا لغت شاذ ده ثم ان الى لا يجوز ان تدخل على عنده او دوی مدا خبروم ده چې یقینا دا علاج چې دا جائز نه نشي دا داخل شي پرنده باندې ولا يظلم مثله في من او نه لازمیږي دغه سه اعتراض په من کې ځکه چې دلته خو په الفاظو کې من ذکر شوی دی او اعلان ذکر شوی اذا وقعت کله چې دا واقع شي په معنا د اله سره چې دا من په معنا د اله سره راشي
قال فی الفتح فتح الباری کی امام ابن حجر رحمه الله فرمائی وعلا توجیح النووی او په توجیح د نووی سره چې امام نووی رحمه الله فرمایلی دي چې من دلته په معنا د اله سره ده نو بیا یمکنو دا ممکن دا چې ویل شي چې عند دلته کې بیا زائد ده والحديث د دې زینا مسائل ذکر کی بازی والحدیث او حدیث دے یدل دلالت کی علی مشروعیت المواسات بالماء مشروعیت یو بل سرخ کولو بالماء دوبو عند الضروره په وقت ضرورت کی چې کله چا سره وبني یو بل سره خکوي وبو ورکوي لمن کان فی مائی فضل آچال پارا چیوی دا پوہو کی زیادوالی عنہ وضوئیه دا اوبو داو دا سنا وعلا او پدیبانی دلیل لے دا حدیث ان اغتراف المتوضی یقینا لپیا غستل داو دس کون کے من الماء القلیل دلگو بونا لا یصیر الماء مستعملا داو مستعمل نگردی چه لا سردو دغوبونا او با اخلی نو دا او با مستعملی نگرزی واستدل به الشافعی او دلیل نیولے پدی بانی امام شافعی رحمه الله علا پدی خبر باندی ان الامر بغسل الید یقین الحکم بوینزلو دا لاستر قبل ادخالها لینا مخید داخل اولو ددید لوختا ندبن دا مستحب دی لا حتمن دا لازمی ندی زګه چې صحابه کرام دغه سید پدې کې دا لاسونه داخلول او د سونه کول یا نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې دا لاسونه داخل کړل وسياتي تحقيق ذلك او زرد چراوشی د تحقیق قال ابن بطال فرمای هذا الحديث دا حدیث شهیده جمع من الصحابه دته حاضر شوی دي یو ډله د صحابه کرامونه یو لوی ډله صحابه کرامونه چې دا انس رضی الله عنه چې موږ 1500 کسان الا انه لم يروى سوا د دینه چې دا روایت نه کړی شوی دا حدیث مگر په سند د انس رضی الله عنه سره دا روایت بل چانه نقل کړي وذالک او دا لطول عمره د وجد غدوالی د عمر د انس رضی الله عنه نا چاغه پټول صحابه کرام مکی په بصره کې آخري صحابي وفات شوه دي الله ول ډیر عمر ور کړو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د پاره د عمر د غدوالی دعا کړو ولطلب الناس ولو السند او د وجد طلب کول د خلقنا اوچتواله د سند علو السند مطلب دا دی چې نور صحابه کرام هغه مخکې وفات شوي دي که دا غوینه روایت کولې نو بیا بس روایت کې چې افراد ډېر راتلل رجال به ډېر راتلل او انس رضی الله تعالی عنه د پر الله تعالی ډېر عمر ورکړو نو دیو جنازه چې چا روایت نقل کو نو باغې کې ډېر افراد او ډېر رجال نه راتلل وناقضه القاضي عياض او پدی باندې اعتراض کړی دی قاضي عياض فقال پس هغه فرمایلی دي پدی خبره باندې هغه اعتراض کړی چا دا ویلی چې دا صرف انس رضی الله عنه نه نقل لنو پدی خبره باندې قاضي عياض اعتراض کړی دی هغه فرمایلی چې دا قصه رواه العدد الكثير روایت کړ دې د لپاره یو لوی شمار دیر شمار من الثقات ثقات ولا عن الجمع الغفير دلوي جمعنا عن الكافة د ټولنا متصلا عن جمله من الصحابه چې دا متصل دي د یو سو صحابه کرامونه د ټولو صحابه کرامونه بل لم يوثر عن احد منهم بلکې دا خبره واورا چې نه نقل کړي شه دی او تند دینا انکار ذالک انکار دي چې دا واقعا انس رضی الله عنه بیان کړی دا نو د دې په اړه کې انکار یو صحابي نه دی کړی وهو ملتحق بالقطعي نو دیو جن دا په وسته په قطعي سره د من اجماعي سکوتی همدا
قال الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای فانظر پس وګورت کم بین الکلامین من التفاوت سمره د منځ دو کلامونو کې من التفاوت د تفاوتنا مطلب داره چې بعضی داوی چې دا صرف انس رضی الله عنه نه نقل له بعضی داوی چې دا ټول صحابه کرام نه نقل له بلکې داوی چې په دې باندې چا انکار نه دی کړي نو په دې کې میز کې سمره تفاوت دی انتها دا کلام په دې باندې ختم شو د دې نه رسوب ان شاء الله فوائد الحديث ذکر کیږي